بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس السادس عشره یعنی 14م درس دویم سبق ته. په اول سبق کې موږ ضروری قاعده د موصوف صفت ویلې وه او د الفاظو معنی هم لیکلې وې. په دویم سبق کې به انشاءالله موږ د موصوف او د صفت بیان کوو. دا به په جملو کې استعمالو موصوف او صفت. نو دلته کې یو طرف ته راکړی دی کبیر غټ ته وایي، یو طرف ته راکړی صغیر ورکوټي ته وایي، او یو طرف ته راکړی متوسط درمیانه ته وایي. درمیانه چې نه ډیر غټي نه ډیر ورکوټي وي، درمیانه انداز وي. نو اول نمبر موږ له دې خوا راکړی دی هذا معنا ده دا کتاب کبیر. هذا دا کتاب کبیر غټ کتاب دی. وګورئ ما تاسو ته ویلو دا کتاب موصوف ته او کبیر صفت ته. دا په عربی کې دې ترتیب باندې لیکلي، اول موصوف لیکل کېږي بیا رستو صفت لیکل کېږي. خو چې مونږ کله ترجمه کوو نو اول به د صفت ترجمه کوو، رستو به د موصوف ترجمه کوو. هذا معنا وکړه اول هذا معنا ده دا. هذا دا کتاب کبیر غټ کتاب دی. هذا دا کتاب کبیر غټ کتاب دی. دا کتاب موصوف او کبیر صفت. دویم دی هذا معنا ده دا ولد کبیر. ولد الک ته وایي، دا موصوف ته، کبیر صفت ته. هذا دا ولد کبیر غټ هلک ته. هذا دا ولد کبیر غټ هلک ته. هذا دا ولد کبیر غټ هلک ته. اوس د دې ته مخامخ هذا کتاب کبیر دا غټ کتاب دی. اوس دی هذا صغیر لراشي دی، صغیر لا کبیر خوشو صغیر لراشي. هذا معنا ده دا کتاب صغیر. کتاب موصوف، صغیر دی صفت دی. نو صغیر معنا ده ورکوټه وړوکی کتاب دی. هذا معنا ده دا کتاب صغیر، کتاب موصوف، صغیر صفت. نو اول د صفت ترجمه وکا ورکوټه یا وړوکی، او رستو د موصوف ترجمه وکا کتاب وړوکی کتاب. کتاب صغیر وړوکی کتاب، کتاب کبیر غټ کتاب، کتاب صغیر ورکوټه کتاب، او کتاب متوسط درمیانه کتاب. نو هذا کتاب صغیر دا ورکوټه کتاب دی. هذا کتاب صغیر دا ورکوټه کتاب دی. هذا کتاب صغیر دا ورکوټه کتاب دی. بیا بسری هذا معنا ده دا کتاب متوسط. کتاب متوسط معنا کتاب موصوف دا متوسط ولا صفت دی. نو دا متوسط معنا دا درمیانه، او کتاب ته وایي. نو دا درمیانه کتاب دی، دا درمیانی کتاب دی. درمیانی مطلب چې نه ډېر غټ دی نه ډېر ورکوټی دی، درمیانی سایز کې دی. نو هذا کتاب متوسط دا درمیانی کتاب دی. هذا دا کتاب متوسط درمیانی کتاب دی، درمیانه کتاب دی، نه ډېر غټ او نه ډېر ورکوټی. نو دا خو شو کتاب. هذا کتاب کبیر دا غټ کتاب دی. هذا کتاب صغیر دا ورکوټی کتاب دی. هذا کتاب متوسط دا درمیانه کتاب دی. اوس هلک لراشئ. هذا ولد کبیر دی. عرب اخری حرف ساکن وی. هذا ولد کبیر دا غټ الک ته. دا ولد کبیر غټ هلک ته. هذا دا ولد کبیر غټ هلک ته. اوس بیا د صغیر لراشئ. هذا معنا ده دا اول به د هذا معنا وکړي، بیا ولد صغیر کې چې دی اول به د صغیر معنا وکړي او وروسته به بیا د ولد معنا کوي. نو هذا معنا ده دا ولد صغیر وړوکی هلک دی، ورکوټی هلک دی. هذا ولد صغیر دا ورکوټی هلک دی. هذا ولد صغیر دا ورکوټی هلک دی. هذا ولد صغیر دا ورکوټی هلک دی. اوس هذا معنا به اول وکړي. هذا معنا ده دا ولد متوسط. نو دا ولد چې دی که نه دا موصوف دی. د ټولو کې وګورئ دا ولد موصوف دی، او دا دویم حرف دا دویم لفظ چې دی دا ولا صفت دی. دا ولد پر درې واړو جملو کې وګورئ. ولد دا الک چې دی دا موصوف دی، د صفت بیانېږي. په اوله جمله کې الک غټ دی، په دویمه جمله کې الک ورکوټی دی، په دریمه جمله کې الک درمیانه دی. ٹھیک شو. یو الک دی خو صفت بیانېږي، کله غټوالی صفت بیانېږي، کله ورکوټی والی صفت بیانېږي، کله درمیانه
صفت بیانېږي. نو هذا ولد متوسط، هذا دا ولد متوسطون دی، عرب وی متوسط، د آخري توا ساکن وی. هذا معنا دا ولد متوسط درمیانه الک دی، ولد متوسط درمیانه الک، ولد متوسط درمیانه الک. ٹھیک شو جی. نو دا خو زمونږ سره د مذکر کبیر صغیر متوسط شو. اوس دې نه پس د مؤنث دا کبیر صغیر متوسط په دا موږ د مؤنث لپاره استعمالو. نو هر کله چې یو مذکر اسم وي کنه او هغه نه ته مؤنث جوړې خو صفت وي، ښه صفت د مذکر صفت نه چې مؤنث صفت جوړې کنه نو دغه صفت اخري حرف باندې به زبر ولګي او ګول تا ورسره ولګوه، بس دا مؤنث شو. د مذکر صفت نه چې کله مؤنث صفت جوړې نو د مذکر صفت اخري حرف ته. اوس وګورئ دلته کې کبیرون دی، کبیر د کبیر اخري را چې ده کنه د باندې به زبر ولګوه، ګول تا ورسره ولګوه، کبیرتون شوه، کبیرتون. نو کبیرتون دا ګول تا چې دا مؤنث وي او چې ګول تا نه وي دا مذکر وي. ٹھیک شو جی. کبیرتون غټه، دلته د کبیرون معنی را غټ او دلته کبیرتون معنی را غټه. دلته صغیرون معنی را ورکوټه او دلته د صغیرتون معنی دا وړه. دلته د متوسطون معنی درمیانه او دلته د متوسطاتون مؤنثه درمیانه مؤنثه. اوس وګورئ دلته کې مونږ هذه وایو ځکه مونږ سره چې دا موصوف صفت مؤنث وي کنه، دا موصوف صفت چې کله مؤنث وي نو دا اسم اشاره به هذه مونږ وایو، او چې کله موصوف صفت مونږ سره مذکر اسم اشاره به هذا بیا وایو، هذا مذکر والا به وایو. نو هذه معنی دا هذه دا ساعة كبيرة، ساعة چې دا موصوف ته او کبیره ولا دا غټوالی صفت ته. ساعه غړی ته وایي، غړی ته. هذه ساعة کبیرتون دی، عرب دا ګول ته ها ساکنه وایي. نو عرب وایي هذه ساعة كبيرة، هذه دا ساعة كبيرة غټه غړی ده، هذه دا ساعة كبيرة غټه غړی ده، هذه دا ساعة كبيرة غټه غړی. نو دا غټه د کبیر معنی ده. اولم لیکلی دلته ترجمه کې وګورئ. او دا ساعة چې دی کنه ساعة دا موصوف دی نو دا مرستو لیکلی دی. ٹھیک شو. په ترجمه کې عربی کې به موصوف مخکې لیکلی کېږي، صفت به رستو لیکلی کېږي. په ترجمه کې به صفت مخکې لیکلی کېږي، موصوف به رستو لیکلی کېږي. دا ترتیب یاد کړئ. زه دا بار ځکه وایم چې دا پوخ یاد شي. هذه دا ساعة كبيرة کبیرتون دی، عرب وایي کبیره. هذه ساعة كبيرة، هذه دا ساعة كبيرة غټه غړی ده. هذه دا ساعة صغيرة وړه غړی ده. هذه دا ساعة صغيرتون دی، عرب وایي صغیره. نو وړه غړی صغیره وړه او ساعه غړی. نو ساعة صغيرة وړه غړی، ساعة صغيرة وړه غړی. هذه دا ساعة صغيرة وړه غړی ده. هذه دا ساعة متوسطة درمیانه غړی ده، درمیاني غړی ده. هذه دا ساعة متوسطة درمیاني غړی ده، درمیانه غړی ده، نه ډېره غټه ده نه وړه ده. اوس دا ګورئ جی. هذه دا بنت كبيرة، بنت جنۍ ته وایي، بنت كبيرة. هذه بنت كبيرة دی، عرب وایي کبیره. هذه بنت كبيرة، هذه دا بنت كبيرة غټه جنۍ ده، بنت كبيرة غټه جنۍ. هذه دا بنت كبيرة غټه جنۍ ده. هذه دا بنت صغيرة وړه جنۍ ده. هذه دا بنت صغيرة وړه جنۍ ده، بنت صغيرة وړه جنۍ. بنت كبيرة غټه جنۍ. هذه دا بنت صغيرة وړه جنۍ ده. هذه دا بنت متوسطة دی، متوسطه وایي، عرب وایي متوسطه. هذه دا بنت متوسطه درمیانه جنۍ ده، درمیاني جنۍ ده، نه ډېره غټه ده نه ډېره وړه ده.
نو دا زمونږ د موصوف او د صفت په جملو کې استعمالو نو بره چې دا د مذکر موصوف صفت تذکره وه او ښکته د مؤنث موصوف صفت تذکره وه. نو انشاءالله راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.